بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ امید ایچ ډي ویب ټي وي. زه یم کاشف عارف نظر باچو په سر خبرونو. وزیر اعظم عمران خان وایي چې د سینټ ټاکنو تماشه ټولو کتله او اوس داسې قسمه ټاکنې نه کول غواړو. په راتلونکي ټاکنو کې به د ټیکنالوژي استعمال کولی شي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه ترسره شوه چې پکې په مختلفو ستونزو باندې خبرې اترې وشوې. د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ویلي دي چې څوک دې راباندې ثابته کړي چې وزیر اعظم ته د اعتماد ووټ ورکولو والا غړو شمیره د 178 نه کمه وه، نو خپله څوکۍ به پرېږدم. د پولیس اهلکارو ډزو کې د طالب علم د وژنې معامله وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان د پیښې نوټس اخیستی دی. وزیر اعلی وایي چې د قانون نه څوک هم اوچت نشته او په پیښه کې ککړو پولیس اهلکارو ته به عبرتناکه سزا ورمیلاویږي. وزیر اعلی وایي چې د قانون نه څوک هم اوچت نشته او په پیښه کې ککړو پولیس اهلکارو ته به عبرتناکه سزا میلاویږي. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي دي چې وزیر اعظم کوم د اعتماد ووټ اخیستی دی هغه نه دی بلکې ادارو ورله ورکړی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور 450 تنه په حق ورسېدل او 1453 نوي کیسونه ریپورټ کړی شول. په ضلع نوخار کې د شجرکارۍ مهم شروع کړی شوی دی. ډیپټي کمشنر میر رضا اوزګن بوټي نال کولو سره د اربن پلانټیشن مهم پرانسته وکړه. د ډي پی او مردان ډاکټر زاهد الله وینا ده چې تعلیم ته څومره وده میلاویږي همدومره به د ټولنې په ستونزو کې کمی راځي. د تعلیم سره د انسان په کردار او اخلاقو کې ښایست پیدا کیږي. د قومي وطن پارټۍ لخوا په 400 کې د حکومتي پالیسیانو او ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. د احتجاجي مظاهرې مشري د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپو کوله. د ولسي ستونزو حل کولو لپاره د ډیپټي کمشنر ثوابۍ په مشرۍ کې په تحصیل رزر کالو خان کې د کلي کچېرې تابعه شوې وه. دا اوس سر خبرونه او اوس راځو د خبرونو تفصیل له. وزیر اعظم عمران خان وایي چې د سینټ ټاکنو تماشه ټولو وکتله او اوس موږ داسې قسمه ټاکنې نه کول غواړو. په راتلونکي ټاکنو کې به د ټیکنالوژۍ استعمال کولی شي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه ترسره شوه چې پکې په مختلفو ستونزو باندې خبرې اترې وشوې. کابینې غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل چې هر کال 1000 ارب ډالر د غریبو ملکونو نه په غیر قانوني توګه منی لانډرینګ کولو سره مالدار ملکونو ته ځي او هغه آفشور اکاونټس ته منتقل کولی شي. غریب ملکونو نه چې کومه پیسه غلا کیږي هغه 2000 ارب ډالر ده. وزیر اعظم ویل چې د نواز شریف او آصف زرداری په شان صاحب اقتدار خلک د غلا پیسې بهر لیږي او چې دا خلک پیسې بهر لیږي نو دوی د ځان لپاره ادارې کمزوري کوي. دغه شان خلک ملک ته داسې پراجیکټ راوړي چې هغه د ملک ضرورت هم نه وي خو ولې په دې کې د دوی کمیشن وي او هغه کمیشن دوی بهر ولیږي. عمران خان زیاته کړه چې څنګه موږ د سینټ په ټاکنو کې ولیدل او ټولو ته پته ولګېده چې پیسه چلیږي. موږ ته به اوس د شفافه ټاکنو لپاره EVM ماشین استعمالولو ضرورت وي. اوس به په کابینه کې دې لپاره ریګولر اپډیټس اخیستل غواړم. د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر وایي چې څوک دې راباندې ثابته کړي چې وزیر اعظم ته د اعتماد ووټ ورکولو والا غړو شمیره د 178 نه کمه وه نو خپله څوکۍ به پرېږدم. سپیکر اسد کیسر او صادق سنجرانی د پارلیمنت نه بهر خبریالانو سره د خبرو په وخت ویل چې د پارلیمنت دننه او بهر پیښو تحقیقاتو لپاره مونږ کمیټي جوړه کړې ده او د پارلیمنت نه بهر چې څه واقع هم شوې ده د هغې به تحقیقات کولی شي. د اعتماد ووټ او د غړو د شمیرې په اړه د یو سوال په جواب کې اسد کیسر ویل چې پوره میډیا موجوده وه، فیصل واوړه او زمانه بغیر 178 غړي موجود وو. څوک دې راته ووایي چې کوم یو MNA غیب وو. که چا راته ریکارډ سره ثابته کړه چې د غړو شمیره کمه وه نو زه به خپله څوکۍ پرېږدم. په دې موقع د سینټ چیرمن صادق سنجرانی وویل چې زموږ مقصد پارلیمنت مضبوطول دي او ګټه چې د چا هم وي نو جمهوریت او سیاست قایم اوسېدل پکار دي. د پولیس اهلکارو ډزو کې د طالب علم د وژنې په معامله وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان نوټس اخیستی دی. وزیر اعلی وایي چې د قانون نه څوک هم اوچت نشته او په پیښه کې ککړو پولیس اهلکارو ته به عبرتناکه سزا میلاویږي. وزیر اعلی محمود خان پولیس افسرانو ته د پیښې شفاف تحقیقاتو هدایت کړی دی. محمود خان ویلي دي چې هیڅ چاته به هم قانون په خپل لاس کې د اخیستلو اجازت نه ورکوو او د پولیس کار ولس ته تحفظ ورکول دي. وزیر اعلی ویل چې متاثره خاندان سره به مکمل انصاف کیږي. یاد دې وي چې د ګل په شپه د پېښور پولیس رایډر سکواډ په یو ګاډي ډزې کړې وې چې پکې یو طالب علم په حق رسېدلی و.
پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وایي چې عمران خان ته کوم د اعتماد ووټ میلاو شوی دی هغه نه دی اخیستی بلکې ادارو ورله ورکړی دی. خبریالانو سره د خبرو په وخت د وویل چې سوچ کوم چې ډي جی آی ایس پي آر ته خط ولیکم. ډي جی آی ایس پي آر ویلي وو چې سیاست کې زموږ هیڅ مداخلت نشته. موږ ورته ویلي وو چې دا به وخت وایي. د سینټ په ټاکنو او اعتماد ووټ کې چې څه وشو هغه د دې بالکل الټه و. نن د ملک دننه د پارلمان نظام مفلوت شوی دی. شاهد خاقان عباسي ویل چې په 8 مارچ د پریس کانفرنس دوران چې څه وشو ولې دوی به ملک په دې روایتو سره چلوي. د یوسف رضا ګیلاني په الیکشن کې مونږ خلک مات کړل او چې کوم د اعتماد ووټ وشو په هغې کې خو دوی ټول حدونه مات کړل. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور 450 تنه په حق ورسېدل او 1453 نوي کیسونه ریپورټ کړي شول. د نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر تر مخه د نوي کیسونو د راتلو وروسته د مړو مجموعي شمیره 14281 ته رسېدلې ده او په ټول ملک کې د مریضانو شمیره 15,93,000 نه اوړېدلې ده. د ان سی او سی چارواکو وینا ده چې کورونا ته د ماتې ورکولو شرح په زیاتېدو ده او د 13 غنټو دوران د صحتیاب شوو تنانو شرح 95% وه خو ولې تر اوسه 15,53,830 مریضان صحتیاب شوي دي. په ضلع نوښار کې د شجرکارۍ مهم شروع کړی شوی دی. ډیپټي کمشنر میر رضا اوزګن د بوټي نال کولو سره د اربن پلانټیشن مهم پرانسته کړې ده. په دې موقع د ځنګلاتو محکمې چارواکو په شمول د ټي ام ای او د نوښار انتظامیې غړي هم موجود وو. په پرانسته کې راتلونکو میلمنو هم بوټي وکرل. ډیپټي کمشنر میر رضا اوزګن ویل چې ځنګلونه ماحولیاتي آلودګي، صحرا او آب و هوا بدلون نه علاوه په ماحول صفا جوړولو کې یو ښه کردار لوبوي. د ویل چې ولس له پکار دي چې په دې موسم کې بوټي وکري او د شجرکارۍ مهم کې په ګڼ شمیر کې برخه واخلي. د ډي پی او مردان ډاکټر زاهد الله وینا ده چې تعلیم ته څومره وده ملاویږي همدومره به د ټولنې په ستونزو کې کمی راځي. د تعلیم سره د انسان په کردار او اخلاقو کې ښایست پیدا کیږي. د تفصیلاتو تر مخه په پارهوتي مردان کې په یو شخصي سکول کې د سالانه الوداعي دستوره ترسره شوه چې پکې د مردان پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله د مشر میلمه په حیث ګډون وکړو. په دې موقع د سکول انتظامیې د ډي پی او شاندار استقبال وکړو. دستورې ته د وینا په وخت ډاکټر زاهد الله ویل چې د قانونو په عروج او زوال کې تعلیم یو ښه کردار ترسره کوي. ډي پی او په سکول کې د مختلفو لګیدلو سټالونو دوره هم وکړه او پوزیشن اخیستونکو طالب علمانو ته یې سندونه ورکړل. ډاکټر زاهد الله په سکول کې بوټي هم نال کړو او په اخره کې ورته د سکول انتظامیې لخوا د خدماتو په اعتراف کې شیلډ ورکړی شو. د قومي وطن پارټۍ لخوا په 400 کې د حکومتي پالیسیانو او ګرانۍ خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. د احتجاجي مظاهرې مشري د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمن سکندر حیات شیرپو کوله. مظاهرچیانو د 400 نه تر فاروق اعظم چوک پورې واک وکړو. احتجاجي مظاهرې ته سکندر شیرپو ویل چې د موجوده ګرانۍ نه هر یو تن متاثره دی. عمران خان چې د اقتدار نه مخکې ولس سره کومې وعدې کړې وي یوه یې هم تر اوسه نه ده پوره کړې. عمران خان چې کله اقتدار کې راغلی نو آی ایم اف سره یې معاهده وکړه او بیا یې د هغوی غلامي شروع کړه. سکندر شیرپو ویل چې د عمران خان حکومت راتلو سره د بجلی په قیمتونو کې 18 ځله اضافه شوې ده او دا اضافه 300% پورې شوې ده. د زیاته کړه چې موږ د آی ایم اف او تحریک انصاف اتحاد نه منو او حافظ شیخ دې زر تر زر استعفا ورکړي. د ولسي ستونزو حل کولو لپاره د ډیپټي کمشنر ثوابی په مشرۍ کې په تحصیل رزړ کالو خان کې د کلي کچېري تابع شوی وه. په کلي کچېري کې اسسټنټ کمشنر رزړ ثنا حفیظ، ایډیشنل اسسټنټ کمشنر یاد الله خټک، ډي اف سی طارق خان او ډي اس پی په شمګل خان په شمول د حکومتي محکمو غړو ګډون کړی وو. ډیپټي کمشنر ثوابی د ولس ستونزې واورېدې او څه یې په موقع حل کړې او د نور د حل کولو ډاډګیرنه یې ولس ته ورکړه. ډیپټي کمشنر پټواریانو ته هدایت وکړو چې د ولسي ستونزو په حل کولو کې د ټول خندونه ختم کړي شي او په دغه سلسله کې به هیڅ قسمه کوتاهي نه برداشت کولی شي. ډیپټي کمشنر زیاته کړه چې ریونیو دربار به هره میاشت باقاعده منعقد کولی شي چې د ولس ستونزې زر تر زره حل شي. د ډبلیو اس اس سی ایم چیف ایگزیکټیو امیر خان وایي چې زموږ اداره په 14 یونین کونسلو کې کار کوي او 4,40,000 تنانو ته خپل سهولتونه ورکوي. په تغبی میډیا سیل کې هغه امید ویب ټي وي سره خبرې کړي. راځي چې وویرو. موږ تقریبا 4,500 کورونو ته اوبه ورکو ټیوبویلونه او دې علاوه موږ تقریبا زموږ 350 کیلومیټر ډرینیج سیستم دی هغه موږ د صفا کوو. د میاشتې تقریبا 40 کیلومیټر موږ دا ډرینونه پاکو. د دې فایده څه ده چې د خلکو چې کوم ویسټ جنریټ کیږي پیدا کیږي هغه موږ د هغه ځای نه اوچت کړو. دې باندې خلکو د هیلث هم ښه کیږي او ماحول هم ښه کیږي او دا زموږ فریضه هم ده. جی همدا تر دې دمه مهم خبرونه د نور خبرونو او اپډیټس لپاره د امید ویب ټي وي سوشل میډیا سایټ سره اوسئ. د الله په امان.